پاکستان تحریک انصاف درنا او بیا پر امن درنا په موټروي باندې جاری ده. کینډیډیټس خپل حق د پاره راوتی دي او درنا ورکوي لګیا دي. ډېر پر امن درنا ده. راغلیو نن تاسو لیدیم کتی شي ملک شهاب صاحب هم ولاړ دي. دیو سره بم خبرې کوو سره سره دی سره جنون هم راوتی دي د خپل حق نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب دا راته وایي پهلا وینو بیا چې رزلټ رالو نو څه ویل غواړئ؟ مخکې به دوی دان لیکوله د بیلټ پیپر په ذریعه دې ځل یې دان لا کړې ده دان لا خو تاسو چې رزلټ راوالي یا میچ کیږي نه زما د ایم این ای رزلټ راوالي هغه تاسو وګورئ ډیفرنس ووټ ډیفرنس هغه میچ کیږي نه چې دا چام کړي ډېر سخت نالایق و. زمونږ فارم 45 موږ سره پوره دي ټیک شوه چا را کړي دي هم د دې آر او ریپرزنټیټیو هغه یې موږ له دا را کړي دي پورا فارم 45 موږ سره پراته دي. د دې ملک د عوامو سره باقی دا لوبې بندول پکار دي. بس نور عوام مکمل یو خو غربت ډیر دی ګرانی ډیره ده مهنګای ډیره ده چې چرته ته د ووټ حکم والی نو یو لاوه د عوام کې نو موږ انتظامیه ته وایو چې موږ پر امن خلک یو. دا ځوانان ډیر جذباتیان دي دا موږ ډیر په زور کنټرول کړي چې نه بالکل پر امن الحمدلله تاسو ګورئ پر امن ناست دي. خو چې تر څو پورې زمونږ غلا شوی منډیټ موږ ته واپس کړی نه وي زمونږ پر امن درنه به جاري وي انشاءالله تعالی او پر امن به ناست یو. خپل حق دپاره به جنګیږو د عمران خان حق دپاره به جنګیږو او د خپل عوام د یو ووټ حفاظت به کوو. زما د عوام چې نن راوتی دی د خپل ووټ حفاظت له راوتی دی. یقین وکړئ موږ ته فون وشي زمونږ میندې زمونږ خویندې په جړا شي زمونږ د ووټ په څه کېږي موږ ورته وایو زمونږ له سپینګیري راغلي دلته په تاسو پنډال کې وګورئ په جړا شي چې زمونږ د ووټ په څه کېږي چې ته ووټ حق هم یو د عوام نه واخلي اخره کې به هغه څه ته ځي تشدد ته به ځي. د ملک نه باقي د سریلنکا جوړول نه دي پکار. زمونږ ریکویسټ دی چې بس اوس هم ستلي راغی نه دي مونږ له خپل منډیټ راکوي پر امن بدلته نه مونږ ځو که نه وه د دې نه به زمونږ احتجاج رس تر رزه زیاتیږي. جی بالکل په موټروي موجود یو ان 29 ایم این ای او ویننګ کینډیډیټ ارباب عامر ایوب صاحب ولاړ دي نن درنه کې دیو نم ته پوښتنه کوو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دا راته وایي پاکستان تحریک انصاف نن بیا یو ځل درنه هغه روایت بیا راژوندې کړو څه ویل غواړي دا منډیټ چې کم پټ کړی دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا زه خپل د پاکستان څومره چې کوم زموږ ادارې دي هغې ته زه لکه خواست ورته کوم ریکویسټ ورته کوم چې هغه وختونه لاړل ختم شو بس دی اوس دا نوی دور نوی ایرا دی دې کې څوک چا نغلا نشي کولی. میډیا دور دی هر څه ښکاره دي هر څه معلوم دي ثبوت شته وټنس شته اور چې چا دا خیال دي چې څوک به چا نه د منډیټ پټ کړي نو دا منډیټ نشي پټولی. ګورې خاص طور کې دا منډیټ چې کوم عمران خان ته میلاو شوی دی دې کې ډېر لوی قربانیانې دي دې کې زموږ ورکران شهیدان شوي دي جیلونه شوي دي د خلکو بې عزتیانې شوي دي زنانو بې عزتیانې پکې شوي دي اوس هم زنانه په جیلونو کې دي چې د چا دا خیال چې هغه دا منډیټ به پټ کړي او خلک به په ارام کښېني نه دا غلط فهمي ده. نو دې غلط فهمي کې د څوک نوسي موږ سره ثبوت شته موږ به ثابتوو انشاءالله تعالی اور خپل حق به اخلو انشاءالله اور اخی به اور انشاءالله العزیز عوامو الله پاک په طاقت الله پاک په حکم او د عوامو په مینا محبت عمران خان نن به واپس راځي. ګوري ټول پاکستان کې ټول لوی پارټي چې ګوري په آزادو کې پی ټی آی ده الحمدلله په د صوبه کې زمونږ چې کوم دی زمونږ حکومت راځي انشاءالله په وفاق کې زمونږ حکومت راځي انشاءالله تعالی او د چا زیاتیات کړي دي دینه به مونږ تپوس کوو انشاءالله تعالی ځکه ناصافي شوی ده ظلم شوی ده زیاتیات شوي انویسټیګیشنز به کېږي انکوایریز به کېږي همدغسې مونږ نه پرېږدو ځکه چې ډېر زیات ظلم وشو. خو مهرباني به دا وي چې خپله راشي خپل غلطي ومني او دا حق چې کوم منډیټ د اوه ایم پی ګانو پېښور کې والي دی چې دا ول واپس ورکړي ځکه چې پېښور کې تر اوسه پورې دا لاره نه وتې شپه به خلک پیسې ورکړي 15 کروڑ 12 کروڑ 20 کروڑ روپے اور سیٹ به وګټي نه پېښور کې دا شی نه چوي او پېښور کې دا لاره وتو ته مونږ اجازت نه ورکوو انشاءالله تعالی. ارباب صاحب دا درنه به تر کومې جاري وي؟ دا درنه به جاري وي تر هغه وخت پورې تر کومې پورې چې موږ ته خپل حق دې میلاو شوي انشاءالله تعالی. قانون هم شته عدالتونه هم شته او عدالت کې پاکستان کې ښه خلک هم ډېر زیات دي
अदालतों के नाजी पर इदारों के ख खलक नाज दी चे आगा पर वतन से मीना कई अवाम से मीना कई आगे पर जुड़क अल्लाह यरदा और आगे लगिया दी मुंह से इमदाद के अल्लाह पर हुक्म इंशाल्लाह और मुंह तब अकबल हक मिलावी की दा गोरियात साथ इंशाल्लाह अजीज संगा चिता तबसरा केदा पर टीवी चैनल्स की पीटीआई खत्म हो गई है, पीटीआई नहीं है, खत्म हो गई। कहाँ हैं वो लोग सारे के सारे? आज आपको नजर आ रहा है कि सारी की सारी पीटीआई ही है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान बेशक जेल में है लेकिन अवाम खड़ी उसके साथ, अवाम के दिल में मोहब्बत है पीटीआई के लिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ वफादार इमरान खान। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना। सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो अवाम की ताकत है और अवाम के दिल की आवाज़ जो है वो इमरान खान है। इमरान खान हार मानने वाला आदमी नहीं है और ना ही ये अवाम हार मानने वाली। इंशाअल्लाह ताला हक सच पे खड़े और हक सच में मिलता रहेगा। गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को आगे नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे। सियासी बातें तबसरे ख़त्म, अब हम इसको परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएंगे, आगे हम इसको लेके जाएंगे कि आगे सक्सेस मिले इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह।